خدا یو نصیحت می ټول وورئ چې څونه زما د پاکستان میډیا والا دي نو دا یو درخواست کوم چې د الله په خاطر مهرباني دا کوئ چې د خپلو کې لانجې کوئ نو د پردو د تورسرو عزتونه پکې مه خرابوئ. کله چې تاسو د پردی تورسرې انټرویو کوئ نو د هغې متعلق دا په اسلام کې او زموږ په پښتونخوا کې دا سیستم دی چې ستر ضروري دی، نقاب به لګئ. نو چې کله د یو پردی تورسرې انټرویو کوئ نو دا مهرباني وکړئ ټول میډیا والا دا واورئ چې دا مخونه د پردو تورسرو مه بربنډوئ. یو دویم زه دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ په دې میډیا ویم چې د پردو زنانو نمبر یې مه ورکوئ په سکرین. تاسو د امداد دپاره نمبر ورکئ نو یا وله چا 10 زره ورکړي یا نه او د شپې 2 او 3 بجې هغه تورسرو پسې خلک رنګونه کوي. جی هر سړی امداد نه ورکئ. که هر سړی په پاکستان کې زکات ورکول شروع کړل نو په پاکستان کې دونه مالداره خلک دي چې د پاکستان د غریبانو به دا روژه په قلاره تیریږي. خو زکات هم د مخ ملازې دی، خیرات هم د مخ ملازې دی. نو مهرباني وکئ، درخواست کوم، ریکویسٹ کوم، یو خدا مهرباني وکئ چې زما حکومت نه دا درخواست دی چې راټول کی او چې چا سره جرنالیزم یې کړی وي او چا سره د میډیا سره اپروول وي نو هغه یې میک راوالي. هر سړی یې میک نه رالي. یو دویمه وجه دا ده چې کله دا میک رالی او د پردو تورسرو ته یې نیسئ نو یو مهرباني دا م وکئ چې نر او ښځه لږ وپېژنئ. مړه تاسو ښځې ته نر وایئ او نر ته ښځه وایئ، بس په هغه اشاره باندې زما خلک پوهېږي. نو مهرباني دا وکئ، زما دا درخواست دی چې یو خو روژه راله نو ما پرېږدئ، ما په تندر ولئ، که ما سره څه امداد کوئ که نه، خو چې چا وس رسي او صاحب توفیق دی نو د خپل مال نه لږ لږ مال وباسئ، د الله په لاره کې په خوارو غریبانو تقسیم کوئ. ولې چې حکومت خو پیاسې هم ډنډه یې خیره. نو تاسو خو لږ امداد چا سره وکئ. کونډې شته په دې ملک کې، غریبان شته، مهرباني وکئ. بل دا نصیحت مې واورئ چې په دې ملک کې روغ ته روغ ووایئ، غل ته غل ووایئ. دا ملک روغ دی. دې ملک کې د زمرودو نه والې تر د چونې پورې او د زمرودو نه والې تر د کولې پورې شته، هر څه شته، هر څه موجود دي. پېټرول شته، ګیس شته، سی ان جي شته، ډیزل شته، په دې کې زمرود شته، په دې ملک کې یاقوت شته، په دې ملک کې کوله شته، په دې ملک کې هواګانې شته. خو که په دې ملک کې نشته نو ایمانداري نشته. نو واره جی نو دا زما د غټو خلکو ته دا درخواست دی چې د خدای په خاطر لږ د الله له قهر نه ویریږئ. زما حکومت ته دا درخواست دی چې لږ د الله له عذاب نه ویریږئ. دې غریب باندې لږ رحم وکئ. روژې رالې د غریبانو ته دا سودا ارزانه کوي. ولې چې ومېرېدل وایي حکومت به آی ایم ایف نه قرض الي او دریم قسط آی ایم ایف په دې ورکوي چې غنم، پېټرول، الو، چڼه، دال چې کوم شی د ځمکې نه راوځي هغه به 18% ګرانۍ ټکس به پرې لګې. نو شته خلک د لوږې نه مري. نو دې نه علاوه به بیا څه کېږي؟ زه ښکاره وایم جي د لوږې او د تندې او د نیستۍ او د غریبۍ دا حال دی. زما په 400 کې دا 4مه شپه ده چې غله ګډ شوي دي. جي 10 کسه ګروپ ګرځي، 10 کسه ګروپ ګرځي، د خلکو نه فرج وړي، ټي وي وړي، ټیپ وړي، قیمتي سامان وړي، هر څه وړي. ولې وړي؟ په دې ملک کې ګراني ده چې یو سړي د خپل بچي د لوږې مري نو هغه والله چې د بل په سټ خوله لګوي. چې یو سړي ته بچې نار ناست دي او جاړي ورته هغه وایي چې د ګاونډي نه ښځه والم خو چې خپل بچې موړ کړم. نو دا ولې؟ دا ټول دغه سیستم دی. نو دا که دا نظام داسې روان وي نو انشاءالله یو شپږ 2 میاشتې پس به دا خلک یو بل ولي او د یو بل نه به د یوې تروړې پیسې الي. یوې تروړې لپاره به خلک یو بل ولي. نو زما حکومت ته دا جولی نیسم او دا درخواست مې دی چې لږ د غریبانو په حال رحم وکئ، د الله د قهر نه ویریږئ. د غریبانو ته لږ د ملک کې ارزاني راولئ، روزګارونه ورکئ. نو خلک به شوکې، غلاګانې، ډاکې، ترانسفارمرې تختول، دا په 10,000 روپۍ مړې کول، دا به نه جي، دا به نه. دا هر څه د غربت د لاسه کېږي. باقي زه غریب سړی یم، ډېرې خبرې نه کوم جي. خو زما د ټولو غټو خلکو ته درخواست دی چې لږ د الله د قهر نه ویریږئ. دا چې چا زکات پې کېږي نو ورکئ د غریبانو له. روژه راله چېر یو سړی پې ځان له بچو له سود سودا والي نو روژه کې به بیا څوک ټوپکې نه ګرځئ، شوکې به نه کوي په لاره. او جی او وګرځئ په خپل ګاونډ کې شروع کوئ. ولې حدیث د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم دی وایي چې کله نیک کار شروع کوې اول به خپل کور سم کې
چې د کور نه نیکي شروع شوه نو بار بار نیکي تلقین کې خلکو ته نو اول خپل گاوند کې وګرځئ خپل چم کې وګرځئ خپل محله کې وګرځئ خپل علاقه کې وګرځئ کونډې یتیمان وګورئ هغې له ورکئ بیا هغې نه پس نورو غریبانو سره امداد وکئ جي